السلام علیکم. تاسو ګورئ جین 91 نیوز. زموږ همیشه دا کوشش لري چې تاسو ته یو نوی پروګرام راوړو یا نوی څه داسې چې کمی انفارمیشن طریقې سره تاسو ته وښیو. په دې وجه موږ نن راغلو KKR ته. نن سبا KKR چې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات ټرینډینګ کې روان دی. زموږ اراده تاسو له ویزټ درکړو چې آیا دلته دننه ماحول څنګه دی او د دې سره خبرې اترې کړو چې د دې آیډیا څنګه وه او دا KKR کوم ریسټورنټ دی ولې کولا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو ماته دا ووایه چې ستاسو نوم څه دی او دلته تاسو په کوم پوسټ باندې یې؟ زما نوم عبدالله خان دی. زه د خالد خان زوی یم. خالد خان رسټورنټ اونر یم. دا راته ووایه چې څومره موده مو شوه چې دا رسټورنټ چالو کړی دی یا شروع کړی دی؟ 9 months شو چې موږ د دې سٹارټ اخیستی. صرف 9 months؟ 9 months. نو دا راته چې د خالد خان رسټورنټ دا نوم ولې سجیسټ وکړو؟ خالد خان بس والد صاحب نوم مې دی او موږ دا جوائنټ فیملی بزنس دی. او د ټولو دا خواهش و چې د دې نوم خالد خان په نیم باندې کېښودی. دا راته ووایه چې دلته تاسو چې کله رسټورنټ کولاوه یا په پېښور کې نو تاسو څه سوچ کړو؟ ځکه چې دلته خو الریډي رسټورنټ بلا شي دي. دا والد صاحب خواهش و چې یاره دلته کې موږ خپل رسټورنټ کولو کړو، خپل برانډ جوړ کړو او بیا دا برانډ مخکې یوسو نور سټي ستار کنټریز ته انشاءالله انټرنیشنل برانډ به جوړو. دا راته ووایه چې دا رسټورنټ په اسلام آباد کې کو تاسو کولاوه نه خبر نه وه په پېښور کې ولې کولاوه؟ نه موږ ویل چې اول دلته نه سټارټ واخلو چې پېښور کې څومره بزنس کې تکالیف خلکو ته راځي یو ځای کې هم نه راځي په پاکستان کې. موږ ویل دلته کې موږ خو هارډلی ټرین شو، موږ ته بیا هر یو سټي کې موږ ته ښه ایزي وي خپل بزنس چلول. دا موږ ځکه ډیسیژن وایو چې پېښور نه سټارټ کړو. حاجي او دا راته وایي چې دلته لکه څه داسې ډیشز دي چې تاسو پرووایډ کوئ خلکو ته؟ هر رنګه ډیش موږ سره شته. افغاني هم شته، فاسټ فوډ هم شته، چاینیز هم شته. هر رنګه ډیشز کوم دی موږ خلکو ته پرووایډ کوو. دلته لکه دا دونه هر قسم کې ډیشز شته کنه، لکه چې هغه دیسی هم دي او بهرني هم دي، افغاني هم دي کنه. د دې لپاره به تاسو شیف چې کوم دی، کوک چې کوم دی، هغه څنګه سلیکشن څنګه کړو؟ بس دا هر څه د موږ منیجر چې کوم دی هغې مینج کړي دي او د هر یو خپل پارټیشن لپاره هر یو پورشن لپاره موږ بېل بېل شیف چې کوم دی هغه ایښی دی او یو شیف خپل سینیر کوم کوک دی هغه خپل پارټیشن خپل پورشن ګوري. دلته پورشن دي کنه، دلته څو پورشن دي؟ دلته کې فاسټ فوډ پورشن دی، چاینیز پورشن دی، افغاني پورشن دی او پاکستانی پورشن دی. او زیاتره پکې چې کوم کسټمر راشي یا کلاینټ راشي هغې پکې زیاتره کم یو خوښوي؟ دیسي او افغاني زیات خوښوي دی. زموږ فاسټ فوډ هم ډېر اعلی دي خو بس چا ټرای کړي نه دي او چې څوک یې ټرای کړي نو هغې بار بار کړي. حاجي دا او دا راته ووایه چې دلته چې کوم دی که نه خلک راځي، زیاتره کوم خلک راځي؟ سټوډنټ راځي، فیملی راځي یا عام خلک؟ فیملی هم زیات راځي، سټوډنټ هم زیات راځي. زموږ مین جو ډېر ریزنبل پرایزز باندې ده. د سټوډنټ یې چې کوم دی افورډ کولی شي، سټوډنټ زیات راځي. حاجي دلته تاسو ایونټس یا داسې کور کوئ چې لکه برډې پارټي شو یا نور څه ایونټ شو تاسو کولی شئ دلته؟ او بالکل کوو، ارینج کوو. کسټمر چې څنګه ډیمانډ موږ نه کوي موږ ورته هماغسې ارینج کوو. او ډیلیوري هم کوو. ډیلیوري هم کوي. او دا راته وایي چې دلته چې کوم فاسټ فوډ شو یا چاینیز فوډ شو یا نور څه فوډ شو که نه هغه د انسان د صحت لپاره بالکل صحیح دی، لکه چې خوړلی شي څه مسله به غوښتنې؟ بالکل هر یو ډیمانډ زموږ چې کوم دی دا مورنینګ کې فرش راځي او هر یو شیز هایجینیک تیاریږي. نو زه دا دعوه کوم انشاءالله چې دلته به داسې فوډ نه تیاریږي چې انهیلدي وي. نو دې کې داسې چې ته شوي په دغه کې ورځ کې یا هفته کې داسې ورځ راغلی دی چې ستاسو فوډ پاتې شوي وي؟ او بالکل پاتې کېږي. داسې ورځې راځي چې په کوم ورځ باندې کسټمر زیات وي کله کم وي، بالکل داسې پکې راځي. ما ته اوس وویل زموږ جوائنټ فیملي ده که نه، چې لږ لږ پاتې شي بیا موږ یا هلته یوسو یا موږ همدلته کې سټاف ته پرېږدو چې صحیح بیا. او دلته څومره ممبران لکه سټاف چې کوم دی څومره د تعداد څومره چې کار کوي؟ بس 65 to 70 کله کمیږي او کله زیاتېږي. تاسو داسې لکه مخکې پلانینګ سره چې آیا چې دا موږ مخکې بوتل غواړو او د دې برانچز به کوو؟ بالکل انشاءالله دا موږ مخکې بوځو. دې پسې د موږ انشاءالله اراده اسلام آباد ته ده. اسلام آباد کې موږ د دې 3 to 4 برانچز کولاو، بیا به بل سټي ته ځو. انشاءالله ټول پاکستان کې به د دې برانچز هر یو کس ته ملاویږي. دا راته ووایه چې دلته خو په پېښور کې زیاتره چې کوم رسټورنټ که نه هغې فاسټ فوډ ورکوي یا پکې داسې دیسي فوډ ورکوي. تاسو دا ټول یو ځای کلیکشن څنګه وکړو؟ لکه تاسو چې فاسټ فوډ هم ورکړو، دیسي فوډ هم ورکړو، افغاني هم ورکړو، چاینیز هم ورکړو، دا څنګه؟ دا موږ ډېر په وجه باندې وکړو. اکثر چې کوم ګیدرینګ کېږي که نه او چېرته روان وي هغې ووټینګ کوي چې فاسټ فوډ خورو، چاینیز خورو او که دیسي خورو.
نو بیا د هغې مطابق بیا خلک ریسټورانټ ته ځي. نو موږ وایو چې خلک دا وایي چې راځي KKR ته لاړ شو، هلته هر ډول فوډ به تا ته ملاویږي. چې دلته نه بیخي قسم دا شانتي نه دي چې یا دلته فاسټ فوډ نه ملاویږي زه بل خوا ځم، یا دلته دیسي نه ملاویږي زه بل خوا ځم. دلته کې به کسټمر ته هر ډول فوډ ملاویږي انشاءالله. او د دې اوپننګ ټایم سره لکه څه ټایم نه څه ټایم پورې دا کولاوي؟ 11 AM to 12 AM 11 to 12 شپې 12 پورې. دې کې زیاتره تاسو ته چې کوم خلک راځي کنه هغه په ایونټس کې راځي یا عید کې راځي او نه عام روز باندې هم خلک زیاتره خلک راځي. موږ عام روټین کې هم کسټمر شته، ویکند کې عام طور ډیز باندې کم دی، ویکند ډیر کوي. جی څنګه تاسو کتر مونږ راغلو KKR ته او تاسو ته مونږ دننه خو چې دا څنګه دی او د دې کې خاصیت څه دی او دا ولې دلته کولاو کړی دی. مونږ د شانتي نور هم غواړو چې تاسو ته انفارمیشن درکو په پیښور کې څومره رسولونه ای حواله سره د هغه پورې مونږ سره اوسېږي. دا غوښنه غواړم تاسو نه اجازه درلې. الله پاک.